اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. پرونی درس کې منګه وضاحت شروع کړو د درېمې قاعدې هغه دا چې مکې مشرکانو د الله تعالی سره انبیا برخدار جوړ کړي اولیاء ور سره شریک کړي نیکان خلق دارنګ ملائک داریو د پاره مون د قرآنی کریم نا خصوصا او دا حدیثنا عموما حوالی بیان کړي نننی درس کې بیان کړي چې دلیل الاشجار والاحجار بیان شوی چې دی د الله سره کانیم برخدار جوړ کړیو او دارنګ ونیم د الله سره شریک ګرځولیو نای د پاره و دلیل پیش کړي قوله تعالی کانی د الله سره څنګه شریک ګرځولیو دا تاسو ته سورہ نجم نه معلوم شي سورہ نجم 27 و پارا او دارنګي 19 نمبر آیت دی ستائیس و پارا 19 نمبر آیت گورے تاسو دی آیتی کلمې تا اللہ فرمائی افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى افرأیتم اللات والعزى آیا تاسو خبری په حال د لات او عزا باندې ومناة الثالثة الأخرى په منات دریم چار رسته ده الکم الذکر آیا وی بس تاسو د پاره نارینا وله الانثى وی بد دی الله د پاره زنانا تلک ایدن قسمت ضیزا دا ہو تقسیم دے بالکل دو انصافا چه زان دا ناری نغور کوئے اللہ تا نسبت دا زنانو کوئے ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ندی دا مگر تشنمو دی چی تاسو اگدلی دی او تاسو مشرانو اگدلی دی ما انزل اللہ بها من سلطان نیرا لگل اللہ پدیبانی سے دلیل ان یتبعون الا الظنات دی تابداری نکی مگر تتشگمان
وما تهوى الانفس واغی چې خوخی نفسنا زړی چې څه خوخی ای پس روان نو کې دې شي دې له سوګ راغلی نو ځکه داسې کوي چا بدی ته بیان نه کړي درس به نه کړي قران به نه بیان شي ځکه د خواهشاتو خبرې مني ګمانونو مني ننا ولقد جاءهم من ربهم الهدى يقين راغلی بیت د رب د دین دلیل د دې د رب د طرفه دلیل راغلی دریس کسان ذکر کړل افرایتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى د منات او د لات او د عزى پنوم دې سکانی جوړ کړیو کانی او بیا ودی دا کانی د الله سره برخدار جوړول چې دا زمونږ د مشرانو پنوم باندې دای د تبرک د پاره یا دای د زینو د ناس سکی دا کانی خيو امام ابن کثیر وی دلتا لات سو کو آوی کان اللات رجلا یلت السویقا للحجاج لات دایو نیک سڑے ہو پخوا کله چې ما حجان حج دل نه د حجانو د خدمت د پاره ولاړو نو اگینه به ستوان جوړو کجوري مجوري و دانګي بازي سونه به میدر همې به کړل ورغون دې به ته جوړ کړل ستوان به ورته نو چې حجان بلال نو دې به خدمت کې ولاړو دا به د خپل ځان د پاره سعادت ګڼل ثواب به ګڼل دا په خانه تاریخ د بابا ابراهیم د دور نرا روان او دا ډیر یو عظیم شان صفت و د مکی معظمی خلقو کې حتیٰ کہ مکی مشرکانو بم داسی کو سرد کفر و شرک نبم دید اللہ تعالی د کور د ملمنو احترام عزت بولو بابا ابراہیم دا حکم دا شوه و اسماعیل تم سورہ بقرہ کی ہوئی انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود د دې کور صفایو کې مسجد حرام پاک ساته د چا د پاره د طواف کوونکو د پاره څوک به طواف لراځي څوک به اعتکاف لراځي څوک به رکوعګانې کوي څوک به سجدې کوي منځونه به کوي نو تاسو له پکار دي چې د ملمنو د احترام د پاره جمعات پاک ساته بابا ابراہیم بابا اسماعیل توئی مفسرین دلته کې دا خبره ذکر کړي ابن عاشور په تحریر و تنویر کې لیکي چې اصول د دین دادي چې جمعتونه په پاک ساتي او خصوصا د مزګزانو د پاره طواف خود مساجد نه کی ہو اعتکاف کیږي اعتکاف کو ان کو د پاره دلیل دې په خبره چې د ملمنون وړاندې خپل کور صفایم پکار تا ته پته لې چې ملمان را روان دي کور صفایو کا حجره صفایو کا دا د کور نظامم دغه سي برابر پکای جماعت خدا سے جائے چې روزانه ملمان راځي نمائدہ پخوانے تاریخ دے
بابا ابراهیم اسماعیل تم ویلی شوی چې تاسو صفائی کوئ. د جماعتونو خدمت ډیر عظیم صفت دی. انسان کیا عاجزی پیدا کوي. تبلیغ والاو کې دا ډیر ښه صفت دی. هغوی د جماعتونو ډیر ښه صفائی کوي. ټریننګ ورکوي تبلیغ کې. عجز سړی کې راولي عجز. څوک چې د جماعت صفائی کوي د کې عجز وي. د الله د ملمنو احترام ساتي. منځ گزارو احترام ساتي. خدا توفیق الله چاله نه ورکوي. ولا ډیر خلک مونږ لیدلی دي د کرکټ ګراوندونو به صفا کوي. د والیبال ګراوند کې به چڼکاو کوي. نور داسې د لوبو د پاره به ماحول برابروي. لارو کوڅو کې صفائی کوي. عام ښه کار دی. او جماعت کې الله توفیق دل نه ورکوي. او بعض خلک دي الله تعالی توفیق ورکړي صفایان یې کوي. د جماعت صفایان یې کوي. باترومونو صفایان یې کوي. د اودسونو ځای صفایان یې کوي. هلکان دي مشران دي لګیایي. یو عالم راغلی او دلته کې زمونږ په مشرانو کې 400 کو د غزې جارو کولو بار د پیزار ډېر زیات خوشاله و. ډېر زبردست مشران دي. وي وګوره وی جارو وي زمونږ جماعتونو کې وی دا نشته. جارو والو جماعت صفا کو نه دا نشته. غیر د خبرونه وي. اکثر جماعتونو کې طالبانی وي هغې ته خبرې شروع کی مشران دا ځای اسخا دی هغه ځای اسخا دی. او دلته کې ماشاءالله هر څوک چې دغلته جارو والا ما دا ټول صفایان هم دوی کوي. ما ورته لګیایي. نو دا ډېر عظیم شان صفت دی. دا تاریخ دی د بابا ابراهیم اسماعیل. لات پاغنے کو خلقو کی وچ دو محجان لستوان ورکول ثواب د پاره. ملمان راشی جماعت تے 6 راویستل روٹے راویستل خصفت دے. رو جماعت راویستل عربو کی دا سسٹمو سم روان دے. دبم دغا سے کول. ابن کثیر دالی کی دا عبداللہ ابن عباس پواسطے سرا. امام ابن جریر لکی کانا یولت السویق للحاج نفوقف علی قبره. کله چې د مړ شو نو خلق د په قبر باندې منجوران شو. مودا تیرې قبر غائب شو. وختیری کی بابا ابراہیم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ کې په زرګونو موده تیر شوې ده. نو دارنګې د په قبرونه ختم شو. نو خلکو د هغې د یاد دهانې لپاره کاڼي ودرول. داسې وخت راغو چې ټول نظام درهم برهم شو. ورستنی نسل راغی نو دا کاڼې د الله سره شریک جوړ کړو چې نه دا رسیدې دی. زمونږ د مشرانو وی تاریخ دی دا. فعوقف علی قبره. دا د لات چې کوم دی لات دا د تاریخ دی. دا ښه سړی و. وروسته خلکو غلطي کړې ده. دارنگے والعزا روایتوں کی راضی امام نسائی پر سنن کبریٰ کی حدیث ذکر گئی. کلچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کا خالد ابن ولید اولی گلو بطن نخلی مقام تھا. وی چتال تلڑش نوالتا با عزا یوزا
کله چې خالد راغی نو هلته کې درې ونې وې د کیکرو. دا درې ونو منځ کې یو کوټه جوړه وه. درې واړه ونې ختمې کړې، پرې کړې او کور یې منړولو. بیا راغی نبی سلام له خبر ورکو چې زه خو لاړم ټول نظام میں کور میں مران کو ونې مې ختمې کړې. نبی سلام ته ارجع فإنك لم تصنع شيئا، ته واپس لاړ شه، تا هیڅ کار نه دی کړی. دی واپس راغی. فلما بصرت به السدنة، نو د دې عزا ډېر منجوران د چې خالد ولیدلو چې بیا را روان دی، ونې منې او کور مور خو یې ولا ختم کړی. د منجوران راولګي دا عزا او سره د منجورانو یو غر طرف ته پناه یوړه او دیما आवाजونه کو چې یا عزا یا عزا، منجوران اے عزا. خالد را روان دی نو د خپل ځان دفاع کوو، مونږ هم بچ. خالد چې کله आवाजونه واورېدل پوه شو چې دغلته دي. فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها، یو ښځه وه، ښځه بربنډه وه، خپل ویښتې په خپل ځان باندې راځوړند کړي وو او تختفن التراب على راسها، او خاورې به یې راغستې په خپل سر به یې اچولې. دا عزا وه. دغه عزا مکې مشرکانو د الله سره برخدار جوړه کړې. فعممها بالسيف حتى قتلها، په توره باندې والا او ختمه کا. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دراغه خبر ور پیغمبر پاک په تلک العزا، دقا عزا. قرآن کې چې الله ذکر کړی دي چې بعض خلق الله ته عزا د الله سره برخدار جوړ کړی دي. دغه عزا وها. نو عزا یې ګورم الله سره برخدار جوړ شریک ګڼلې و. ومنات الثالثة الأخرى، د دې نه علاوه دریم مناتو، منات دریم الاخرى. اخرى ورته ځکه وایي چې دا د دې دوو په نسبت باندې په رتبه کې لږ کم و. دې دا عقیده وه چې دا مخکینی دوه لات او عزا دې له الله تعالی لږ ډېره ذمواري ورکړې ده او دا منات پکې لږ ښکته درجه کې دی، ځکه ورته اخرى وایي. ابن کثیر لکھی چې ومنات صنم بین مکه والمدینه، د مکې او مدینې په منځ کې منات یو بوتو. دی ګوره دغه بوت د الله سره برخدار جوړ کړو، بوتو د کانی نه جوړو. امام ابن حجر فتح الباری کی وئی، امام ذهبی پسیر و عالم النبلا کی وئی، بعض اقوال د تابعینوں نے ذکر کری لکه عبی رحائل الطاردی، رجائل الطاردی عمران ابن ملحان وئی، دے تابعی دے اصل کی. د فتح مکې نه بعد ایمان راوړی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د نو لیدلی، نو دې ته اصل کې تابعی وایي چې پیغمبر پاک یې لیدلی او صحابه یې لیدلی، تابعی ته وایي. نو دلګه موده وړاندې ایمان راوړی دی. وایي کنا نعبد الحجر،
مونږ به د کانو بندگیم کولا. فاذا وجدنا حجرا کله چې به مونږ یو داسې کاڼی وموندلو هو اخیر منه چې هغه کاڼی به زمونږ د زور کاڼي نه ښه نو القیناه واخذنا الاخر مونږ به زور کاڼی پرېښودلو نوی به راواغستو. دا اوس دینو عجیبه طریقه وه. ښایسته کاڼی چې به مولیدو که نه نو زوړه به م لړه کو د دې نوي بندګي به م شروع. دا کم عقل وګوره. فاذا لم نجد حجرا اوس کاڼی چې به نو څه چل به م کو وی جمعنا جسوة من تراب د خاورو یو ډیرکې به م جوړه کا وړه. ثم جئنا بالشاة بیا به م چیلی راوسته فحلبناه علیه نغا چیلی به م دا ډیرکې د پاسه ولشله. ثم طفنا فیه بیا به مونږ طواف د هغې نه شروع. دا کم عقل دا حل دی. ځان ځان نوې یو طریقه جوړه کړې وه. ځان الله یې په ځای پرېښودی و خو شیطان د دې ذهنونو کې دا خبرې اچولې وې چې دغسې به کوې کاڼو پسې باول ګرځې کاڼي پیدا نشي نو بیا خورې را جمع کې بیا چیلې د هغې د پاسه ولشې نو بیا طوافونه کوې. دا دې ته دې دین وي. دا د دې دینو وروسته زمانه کې چې دې کله اسلام راوړو او دی و خپل زړې قصې کولې نو ځان پسې به بیا خاندل. دا څه کم کوي. دې کارخانو کې زما سره دوستان دي دکانونه کوي یو بابا غوندې راځي هغې سره گپ شپ لګوي بوډا دی. دا زما دوستان اهل حدیث دي. نو ما ته کله کوي شیخ صاحب وایي دا پکا مشرک دی. گپ کې ورته وایي ما یې نه بلا ګوتمې اچولي نه مړه پکا خو به نه وي نه هو یو کمال پکې شته. یو بابا له چې لاړ شي یو هفته نیمه که نه خو چې پوه شي چې بابا والا کار ونه کړو هغه زیارت ته وي بیا لتې ورکوي وي بیا بل له ځي ویا ولا همدغسې خو کومه. نو دغسې مکې مشرکان هم وو. یو ښه کاڼی به پیدا کړو نو زور به یې لړه کړو نو بل به یې راواغست. نو دغسې د بوتانو بندګي دي کړې ده د کاڼو عبادتونه دي کړي دي ګرځېدل و کاڼو پسې. شیخ رحمه الله دا خبره کړې چې دوی د ونو بندګي کړې ده د ونو عبادتونه هم کړي د هغې نه خیر او برکات د حاصلولو امیدونه ساتلي دي. مشهور حدیث دے محدثینو حدیث ذکر کړی دی. ابن ابی عاصم په کتاب السنہ کې عن ابی واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی منگا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سروت دا حنین غزاتا په طرف ونحن حدیث عهد بکفر منگ نوی مسلمانان اسلام تا تازه راغلی وو اسلامی احکاماتو نه ډیر خبر نه وو ځکه چې وکانو اسلموا یوم الفتح ځکه چې دوی د فتح مکې په ورځ اسلام راوړی او تاسو ته پته ده چې غزوه حنین د فتح مکې پسې متصل شوی دی. نو فمررنا بشجرة مونږ روان شو تیر شو په یو ونه باندې ورتیر شو چې قتل وکانا للکفار سدرتن التکی د کافرانو د پاره د بیر یو ونه وا
یعکفون حولها ویعلقون بها اسلحتهم، دوی د دې ونې نه تاوېدل را تاوېدل او خپلې اسلحې به دې ونې ته ځوندولې. یدعونها ذات انواط، دغې ونې ته به ذات و انواط ونې وي. انواط ویل کېږي خنډونو ته. بعضې ونې داسې چې خنډونه منډونه ډېر لري، دغسې طریقه دې کوله تبرک د پاره، حصول البرکات د پاره به دغې ونې ته خپلې اسلحې ځوړندولې او طواف به هم کولو، تعظیم به کولو. حال دا دی چې دا ټول لایق صرف الله دی. نو دغه مسلمانان نوي مسلمانان دی چې دا حال ولیدو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط، مونږ د پارم د یوې ونې انتخاب وکړه، داسې ونه مونږ ته مو ښایه چې څنګه د دې دپاره ده چې مونږ هم برکات حاصل کړو که نه. دا نوی سړی چې په خبره ډېر نه پوهېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله اکبر، الله ډېر لوی دی. وقلتم والذی نفسی بیده، اے مسلمانانو زما دی قسمی پا غزاد چی زما سادا غپلاس کلا، تاسو ہو داسی خبرو کرلا کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، سنگ چی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام دکڑی وان، تاسی خبرو کرلا د بنی اسرائیل غندی خبرمو کا. دا خبر تاسو شان سره مناسب نوا. مومن مسلمان د خیر او د برکت امید بد الله نه ساتي. ونی منی برکتونه چاله نشي ورکولې، نه د ونو نه وسوک طواف کوي او نه د ونو نه د خیر امید ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هو چونکه یو عظیم معلم تیر شوی دی، دا اخلاق و نډک معلم، اهو په یو ادبی انداز کی خبره کوله. دا شی نه وی چې تاسو مشرکان شو او تاسو د عقیده د شرک دا شابه او توبه وباسي، داو کې هغه کې لکه زمونږ د زمانی د خلکو بشان معمولی غلطی نیشی غوبل شروع کی. ناغه یو ادبی کلمات استعمال کړل چې تاسو داسې خبره وکړه څرنګه چې کړې وه بنو اسرائیل موسی علیه السلام ته. موسی علیه السلام ته بني اسرائیل څه ویلو؟ تاسو رو باسئ هغه ځای کې به ښه پوه شئ. صورت نامه ہوئی دلته نه ده لیکلې اجعل لنا الها كما لهم آلهة قال انكم قوم تجهلون. عراف رو باسئ. عراف کی جو بس نے توبہ عراف کی آیت 138 عراف نہم پارا 138 آیت. نہم پارا 138 آیت سورہ آراف. آغام نولو بیکار خان نه دی راوړل اواز یې ډولو ښه همدغه دی
38 دے 38 دے 138 سورہ आराफ صحیح دے 38 گورے ورتا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة واقع دے فرعون ذکر گئی فرعونیان ہو غرق شو بس دریائے نیل کے غرق شو بنی اسرائیل کی چیز دریاب ناخوا تیر وطن دا ہجرت وقت کے اللہ فرمائے منگا تیر وصل بنی اسرائیل پا دریاب فاتوا علی قوم راغلل دی پا یو قوم باندے یاکفون علی اسنام لهم چی دی منجورانو دخول بوتانو بوتان موتانیو سا بوتانیو دائی بندگی کولا نو قالو یا موسیٰ ویدوی موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہا او گرزے زمونگ دا پارم مقرر کا زمونگ دا پارم یو حقدار دا بندگے لگا سرنگی چی دا دی دا پارشتا دے مونگ لم یو الہو لٹا موسیٰ علیہ السلام ملگری ہوئی نو قال انکم قوم تجہلون اوی موسیٰ علیہ السلام یقیناً تاسو داسی او قوم یہ چی دا جہل کارو نہ کوئے تاسو دا جہل کارو نہ کوئے دا اللہ احسان را یاد کے چی دا فرعون غند عظیم دشمنی دا ہلاک کو بدریاب کے تاسو بچ کرے اور تاسو سمزڑی قصوں میسو پسی کر دے ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين اوی موسیٰ سواد اللہ تعالیٰ نزغرتم ساسو دا پارا بلیلا اللہ اشتدے و نور کسے غوارے تاسو حال دانے چی دغی اللہ تاس دا غروانے درکڑے پا زمانی دا مخلوقاتو لی غروانے ورکڑے لوی احساناتی در سر کڑی دی فرعون غندی ظالم دشمن نے بچ کڑی ہے زامن بے دلالا لول زنان بے بہائے کولے اور تاسو بیام زڑو کی سومی سو بس روان داست جہل کارو نہ کوي نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخکینی تاریخ باندې حوالہ ورکا او خپل ملګرو ته وی تاسو هغه خبر او کال څنګه چې بنی اسرائیل او موسی علیہ السلام ته کړي و دا سموای چې ذات انواد ونه را لوخای چې موږ دای بندگی کوو دا دلیل د دې خبرې لپاره چې د خلکو ونی الله سره شریک جوړ کړي د ونو بندگی م کوله القاعده الرابعه سلورم قاعده د سلورم قاعده حاصل داده مشرکان دو قسم دي یو هغه مشرکان دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې تیر شوي کوم چې موږ بیان کړل بل هغه مشرکان دي چې موجوده وخت کې دي نو شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وی د دوانو مشرکانو کې کم مشرک ډیر زیات د الله پنځ ګناهګار نو دی وی ان مشرکی زماننا اغلظ شرکا من الاولین مشرکان زمونږ د زمانی ډیر سخت شرک کوونکي دي د پخوانو د پخوانو په نسبت زمونږ دا موجوده مشرکان
زمنګ د دور مشرکان دا ډیر سخت دي وای دا ولی لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ځکه پخوانی مشرکان چې وکنا دی بد الله سره شرک کولو خو په وخت د راحت کې کله براحت ماحتو راځي وي سخی بابا لزو پیر بابا لزو چکر نه به چکر شو سبتی هم واړو خو لیکن کله چې په پاغي سخت تکلیف راغی بیا ما باباګانو ما باګانو نتل بیا به یو الله تواز کو ومشرکو زماننا شرکهم دائم فی الرخاء والشدة زمنګ د زمانه مشرکان چې کوم دي کنه د دې شرک پر راحت او په سخته کې دانه یو شی دی چې بچی نه او من دغه حال خاص کر په زنانو کې چرته وي دمګیره به ته معلوم نه تعویذګر بدر ته معلوم نه یاره وی پلان کې خان بچی نه کیږي چې یو تعویذ نیم ولا چرته وکی ګور دي سخته کې دغه حال دی سخته کې خوشاله کې الک په دې څه دلیل دی چې مکه مشرکان د موجوده دور مشرکانو نه لګ نرمو چاغي په سخته کې صرف او صرف الله د आवाज کولو دلیل شته کنه دلیل په دې باندې دا قول د الله تعالی ده سورہ عنکبوت روبا سے سورہ عنکبوت 65 نمبر آیت عنکبوت شلمه پارا ده یوشتمه پارا ده یوشتمه پارا ده 65 نمبر آیت سورہ عنکبوت یوشتمه پارا آیت نمبر 65 گورے ورتا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ارکل چې دی با سوارش وبکشته کې आवाज به کو الله تعالی تپدا سال کې چې دی با خالص کون کیو اغل رب لنا आवाज به صرف الله تکو کشته کې جب سوارش او پتہ بولګي چې نظام خراب دی نو یا پیر ځوان رور سي ته आवाज نه کولو یو الله ته आवाज ګورا پخوانی مشرکانو په سخته کې چاته आवाज کولو فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون ارکنه چې الله بچ کړل دی و چې تا نو بیا به شرک کولو من راحت کې به شرک کولو سخته کې دي شرک نه کړي دا آیت دلیل نه وری خبره چې دی په سخته کې شرک نه کړي شرک دی راحت کې کړي نه ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم دا دمر ظالمان دی جدی سوچ فکر نہ کی حرم میں ولدا امن زیگر زولے گیر چاپیر ظلمون شروع دی پامن کی پراتی دی دا احسان دی نہ یادی چیزی بکشتوں کی سوری کی منڈی ہوئی حرم نے تخت ندایت دلیل دے کہ پخوانی مشرکانوں پر سختوں کے اللہ تواس کرے دے دغه سی تاسو روبا سی سورہ لقمان
لقمان دې پسې لاړ شي زمر دې بیا لقمان دی هم دې 21مه پاره کې دی سورہ لقمان آیت نمبر 32 دلته هم تاسو ته معلومه شي پخوانی مشرکانو आवाज کړي پس سخته کې الله تا سورہ لقمان وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هر کله یو پټ کړل دیو لرا چپو د دریاب کالظلل پشان دوریزو پشان چپی برالی آواز بے کو اللہ تعالیٰ تبدا سے حال کی جدی بخالص کو ان کی ادغی اللہ لرب لنا آواز بے صرف اللہ تکولو باقی باغان ما باغان لا تو منات وزا څنګه چې مخکې ذکر شو دا ټولې کیسې به شاته کولې نو الله فرمایي فلما نجاهم الى البر هر کله چې بچ کړل الله دوی اوچتا فمنهم مقتصد بعضی پدې کې و بیا حق پرستو بعضو کې ما کل راغې مقتصد سمانا حق پرست بو بگی لکه اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ مفسرین دلته دا واقعه ذکر کوي د پکې حق پرستو د سوچو کو چاله کدا جیو خبره ده چې سختی راشي مونږ خپل لات او مناو مشرکان معبودان ته आवाज نشو کولای او الله ته کو نو چې دې زمونږ په سخته کې پکار نشو بیا به سکے دا هو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومي خبرې کوي نو دا هو الله صحیح خبرې کوي نو که الله تعالی د دې مصیبت نه بچ کړم دا ځل زمب او ایمان به پر اورم هماغه شو راغی صحابی رسول جوړ شو مفسر قرآن جوړ شو دا عبداللہ ابن عباس شاگرد جوړ شو دې لوی شان الله ور کړی دی دا ابو جهل زوی اکرمتا رضی الله تعالی عنہ نو قرآن وی چې ګورا چې کله مونږ دل نجات ورکو چې تنو باز و پدې کې حق پرسو و ما یشهد بیااتنا الا کل خطاء کفور ندی आवाज په سختو کې आवाज الله ته کړي د مونږ د زمانه مشرکان نه خو دا سے روبا سی تاسو سورہ یونس روبا سی یولسم پارا سورہ یونس 22 آیت روم وستو هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبا وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان الله غزان دے چې تاسو روان کړی پوهچو په دریابونو کې کله چې تاسو شې په کشته کې سوارو روان شي دا کشته پتا په هوا درمیانه باندې دی خوشاله پاغه سچ پدی کی وی نوراشی دی ته ناسا په هوا تیز او راشي چپی د دریاب د هر اړخه وظنوا دی پورا یقینو کی انه محیط بهم چې یقینا دی راگیر کړی شو نو سچنو کی دعو اللہ مخلصین له الدین دی آواز کی اللہ تبدا سے حال کی چی خالص کو ان کی اغلر آواز یو اللہ تاواز چی اللہ منگا بچ کے دادا چاہ حال ذکر گئی نواز
دا د چا کیسه ذکر کوي؟ دا حال د چا ذکر کوي الله چې دا څوک आवाज یوازې الله ته کوي؟ ولا لګ جودوي ما هو یا څه هو دا بیان د چا روان دی چې دی یوازې الله ته आवाज د کوم مشرکونو تاکال 400 مردان مکی افرین ویخی خوب از نسی ودی نیمی ویخی زمونږ استادو جامعه سریه کې آج به سبق خودو نو خامخا دې درس کې بعضې خلک ودی بعضې لوبې کوي هغه استاد ډېر هوښیار استاد چې وبېلیدو چې د شاګرد سوچ دغه دی هلکه نواز ما څه ووي یارې جي تا خو الله چې بس خبره خو ډېره مضبوطه شروع کړې نه وي درځي خو په خوله تعبیر نشي کولی پرده به یې مچوله د توجه دپاره به یې اواز کړو ما څه ووي خیر توجه سره کېنه دا حال ذکر کوي د مکې مشرکان الله فرمایي چې چپی کله راګیر کې نه دی आवाज کې الله تعالی ته आवाज دار لئن انجیتنا من هذه یا الله کچری تا مونږ بچو د دې مصیبتا لنکونن من الشاکرین خامخا مونږ بشو د توحید منونکو نه د دین نه بچ کو کنه دا خپل ټوله زړې تماشې بریدو مونږ به توحید پرسو شکر دل دمانه توحید الله فلما انجاهم اذا هم يبغون بغير في الارض بغير الحق ارکله چې الله بچ کړل دي نه بدا وخت کی سرکشی کو نه پزمکه کی ناحقا بیا په سرکشه شو سرکشی دل د پمانه د شرک دی شرک کی شروع کو بیا د ګوره دی آیت کې ثابت شو چې دی پر تکلیف په وخت کې आवाज چاته کړي الله ته کړي دي او ویلا دی فلما انجاهم اذا هم يبغون في رب الارض بغير الحق کله چې الله دی بچ کړل من راحت په حالت کې شنو بیا شرک شروع د دنیا د پاره د باز خلکو د دنیا سا اغراضی نو الله فرمائی یا ایوہ الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون ترسو پوری جو دنیا پسے کر دے د دنیا د پارا چاسو د شرک عقیدہ اختیار کا داو سامان دے د جند دنیاوی سا وقت پوری بئی مکی مشرکانو دی پراحت کی شرک کرے دے ہو پا سختوں کی نہ دے کرے نو شیخ رحمہ اللہ وی زمانگ دا زمانی مشرکان دا دیر سختی زکا چی دی پا سختے کم اللہ تاواز پالا آسانا نکی عقائدوں نے چی نا خبر ای دا قرآن دا نظریاتوں نے نا خبر ای دیم دغه سے نظریات حاملی دی ما تخپل یاد شي منگ د شیخ عبدالسلام رحمه الله سره هغه وخت کې شاگردان امریکی په عراق د حمله منصوبه جوړوله نو که خیال هم کړي دا مولایان ډیر جذباتیانی اول وقت کې بیانونه ډېر جذباتي کوي بیا وروسته کینی هیڅ په خبره نه پوهېږي دا مونږ څه کوو دا خو زه بار بیانونو کې مې چې لکل فن رجال دار فن خپل خلکي د حکومت چلولو خپل خلکي جماعت چلولو خپل خلکي مولا غریب په دې کیسو میسو نه پوهېږي حکومت چلی څنګه راځي څنګه پالیسۍ څنګه دي نو دی اول وخت ډېر ګرم ګرمي هر یو تحریک والا
او عوام خو سادگانی بس چندې مندې ته په یو طریقه وباسي بس هغه چې بیا سکے کله پلان کې فند کې مونږ سره مدد وکړي د انډیا خلاف جهاد مونږ سره مدد ټول بکواس کوي دا د حکومتونو کار دی هر سبا هی کوي ته کې نه خپل مونږ او داس کوا ستا دې سره څه کار دی نو مولانا بجلیګر بیان ما اورېدو خپله نشي کولی د امریکې پلارم وي په عراق حمله نشي کولی او دنیا باغ وخت کې ناسته و دې جلسو کې ماشاءالله سبحان ولی دا عبدالقادر جیلانی غوندې شخصیت په عراق کې دفن دی نشي کولی د امام احمد غوندې شخصیات د امام ابو حنیفه غوندې شخصیات رسید اولیاء دی په عراق کې دا جازونه به ولی پاوا کې تس بجلی کوي او خلکو دا چې او شرک نه شرک څه ته وي او چې امریکې په حمله وکړه نو څوک سوړو کې پټ شو تاسو نه سکړل تر اوسه غریبانو بد حال دی دا اولیاء کار نه دی دا څه شرکیه قائد لري عوام ته ذهن دا ورواچوي واعد لهم استطاعت من قوه دشمن په خلاف طاقتونه تیار کوي ایمانیم مادیم هر څه تیار کوي دا موای چې اولیاء پراته دي سرمن به دی وباسي نو دا زمونږ د علما و قائدو د کتاب او سنت نه خبر ای نو شیخ سے بدت ټرانسفارمر مولا وی ټرانسفارمر مولا وی دونی ولی علم نشتا د خلکو خندنه د پاره عالم هونو کنه نو بیا غوی د عقیده په باب کې وای کله چې روس په افغانستان حمله وکړه په خوا نو روس کو ډیر وخت بعد وته په جهاد سره په کوشش سره د مسلمانانو په خدمتونو سره په شهادتونو سره نو دینا مشهور کړه چې په دې مزار شریف کې یو بابا د سخی بابا غته وي هم قتل وي زمونږ د اولیاء کرامتونه ته په الله باور وکوي د روز دا ټینګونه به وي نیول الکه د لیندو به وي گزارل الکه د خلکو بیخ بنیاد وته پلکونو زنانه کونډ شي پلکونو تاسو ټول ته علم دی پلکونو مسلمانان د هجرت په لارو کې مړ شو په نورو ملکونو کې د ذلت او د رسای په زندګۍ مجبور شو دنیا خلق مړ شو او نتیجه څه شو سخی بابا وې د امریکای ټینګونه نو هغه اندوستړی وی الله دا ستا عقیده ده تباہ و برباد شو خلق او عقیده ده نو هغه ثوابونه دم لاړل ته بنیاد مضبوط کا کنه دا د خلکو عقاید دي دا د خلکو نظریات دي والله چې وسمشدا ولی 65 جنگ کې به زمونږ صاحبانو نه وي چاټک بابا جی دا اٹک په پل ولا د انډیا جازونه چې ورالل بمبه را گزارو د بنی وو کرکټ پشان دا عقاید دي نو شیخ صاحب بلنګ د مذاق په تور خبره کوله بیا روس نه بعد امریکای حمله وکړه په 2001 کې ویوس چل له وسه اولیاء شو امریکای د نیټو فوج په خلاف باباګان ولی نه روزي نه وی غلط افغانانو نه خپه دی وی نو ولی اولیاء خفه کوي دا حال دی د خلک نو د الله په فضل و کرم قرآن کریم داز عظیم شان کتاب نے بنیادی کار دا قائد کئی د خلکو دا قائد و درستگی کئی باقی دنیای نظام دیا جدا مسئلی دی عقیدہ بت مضبوط ساتے سلور قواعد ذکر کرل تر دے ظاہر پورے دی کتاب کے سلور قواعد دی دو قواعد ماخفل مطالعہ کری من حیث المجموع شپق قواعد بش زمونږ دو ورځې درس پاتې شو
یو سبا یو د جمعرات سبا او پنځمه قاعده او بل د وشنل دا شپږمه قاعده رب العالمین دې مونږ پاکی دې توحید باندې پوهه کی او الله دې مونږ له استقامت راکړي د شرکی عقاید او نظریاتو نه دې الله پاک مونږ وساتي دنیوي سم مشکلات تکلیفونه دي دا ټول دې الله تعالی د خپل رحم او فضل نه زمونږ حل کړي.